د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې د گاونډي خیوال افغانستان په شمول د صوبې د یو شمېر د سپورتس خبريالانو لپاره وروزنې تربیتي ورکشاپ منعقد کړي او دوی ته د لوبو د ریپورټینګ نوې طریقې وښودلې او هم په دې لړ کې د عبدالعلي خان سپورتس کمپلیکس ته څلوېښت خبريالان راغلي وو چې بېلابېلې لوبې وکتې او په عملي توګه یې پکې ریپورټینګ وکړو د سپورتس رایر اسوسییشن ستر سکرټر شاهد افریدي وایي چې دغه جرنالستانو ته تربیه ورکړې ده او دوی یې پوهه کړي دي چې څنګه به د لوبو ریپورټینګ کولی کیږي. زما نوم جی شاهد افریدي دی د سپورتس رایټر اسوسییشن خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري یم. دا د سپورتس ریپورټر ټریننګ پروګرام دی چې دا د پاکستان سپورتس رایټر فیډریشن د څنګه لاندې ارنج شوی دی. د دې اهتمام هغې کړی دی. د دې مقصد دا دی چې د 13 کالو نه کم څومره هم نوجوانان دي څومره هم جینکې او هلکان دي هغه سپورتس ریپورټینګ کول غواړي نو هغې ته ټریننګ ورکوي. دا یو هفته ټریننګ و. د دې 2-3 ورځې د دې نه وړاندې موږ د دې لیکچر مختلف چې څومره هم د سپورتس لیجنډز دي یا څومره هم د سپورتس سینیر جرنالستان دي هغې دې ته لیکچر یې ورکړی دې ته یې باقاعده یې پوه کړل پریزنټیشن یې ورکړل چې سپورتس ریپورټینګ څنګه کول دي. د هغې نه بعد اوس د دې ټریننګ دویمه مرحله دا ده چې دې موږ عملي تجربه دې حاصله کړي چې مقابلې څنګه کېږي مقابلو کوریج څنګه کول دي یا چې گیمز کېږي د هغې به څنګه سټوري په جوړوو د الکترونیک میډیا دپاره د پرنټ میډیا دپاره. په دې کې د افغانستان نه راغلي یو د لوبو خبریال سید الله صافي وایي چې دلته هغه وکتل چې لوبو ډېر پرمختګ کړی دی او دلته یې ډېر هغه څه زده کړل کوم چې ورته ضرورت و. دلته موږ په اول پورټ جرنالستانه کنفرانس کې ګډون وکړو ټریننګ پروګرام کې موږ ګډون وکړو. هغه نه وروسته موږ دلته چې کوم ورزشي ځایونه دي سپورتس چې ترسره کېږي هغه نه مو ویزټ وکړو. اوس موږ په دغه کمپلیکس کې موجود یو چې دلته موږ قسم لوبو ننداره وکړله میدانونه مو وکتله هلته ولاړلو. زه چې ګورم دلته ډېر پرمختګ شوی دی لوبو دوه ترافیک کړی ده ښه کله نه اوس کتل دومره پرمختګ نه و شوی خو یاره موږ چې اوس نږدې نه وکتل دلته ډېر زیات پرمختګ شوی دی. دغه موږ چې اوس ګورو دا ټینیج ګرلز دي او همدارنګه ټینیج بوایز دي چې دوی سپورټ کوي نو یا نه د دې نه معلومیږي چې هغه سینیر چې دی هغه به ډېر لوی لیول ته رسېدلي. پوهان وایي چې کله د لوبو میدانونه ودان وي نو هسپتالونه ویجاړ وي او باید چې حکومت ته نوره هم د لوبو میدانونو ته پاملرنه وکړي چې پکې ځوانان په تعمیري سرګرمو کې مصروفه وي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د خیبر